نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله پاک نسوالو کو الله د امام غزالی رحمهم الله هغه روح چې دی نو هغه انسانی شکل کې مجسم شو او موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته پیش یو طرف ته نبی علیہ السلام دی بل طرف ته موسی علیہ السلام دی دواړه پیغمبران دی اولو العزم پیغمبران دی امام غزالی رحمهم الله چې کله جسم هغه روح پکې متشکل شو هغه خبره مخې ته راله نو موسی علیہ السلام ته تپوس کوي ستا څه نوم دی امام غزالی رحمهم الله نه تپوس کوي ستا څه نوم دی وی زما نوم دی محمد ابن محمد الغزالی نو هغه ورته وایي چې ما خو تا نه تپوس کړی دی چې ستاسو نوم نه دی پلار ده او دی نیکه ته پکې د وینا څه ضرورت و چې تا پکې پلار او نیکه مې یاد کو نو هغه ورته وایي چې ما پلار او نیکه په دې وجه یاد کو تا نه چې الله تپوس وکړ وما تلک بیمینک یا موسی اے موسی ستا په لاس کې سری نو تا ورته چې دا کونټیر او په دې پاڼې را سنډم او په دې ټیک لګوم او په دې دا کوم او په دې دا کوم نو خو ورته به یې صفا ویلي چې کونټیره که نه نو تا پکې را دونه خبرې چې کړې وې موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل چې آخو د الله سره هم کلام وما نو بنده د الله بنده الله سره هم کلامي نو ما وی چې را خبرې اوږدې شي چې الله سره مې خبرې اوږدې شي نو امام غزالی رحمهم الله ورته عرض وکړو چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله سره خبرې اوږدول غواړې نو زه دوه پیغمبرانو په منځ کې ولاړم یو طرف ته امام الانبیاء سردار الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بل طرف ته ستا غلطه هستی او شخصیت حضرت موسی کلیم الله علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام نو زم دا غواړم چې زما موسی سره خبرې اوږدې شي چې ستا الله سره خبرې اوږدول غواړم زه موسی سره د هغه پیغمبر سره خبرې اوږدول غواړم ځکه مې ورته پلارم یاد کو نیکه مې ورته یاد کړ چې خبره اوږده شي نو خوږو عزتمندو مشرانو علماو سره ناسته وکړې قرآن ته ناسته وکړې د علماو نه قرآن زده کې د قرآن پر رموزو ځان پوه کې قرآن هدی للناس قرآن شفاء للناس قرآن سراپا نور دے ہدایت دے دا الف نه د یا پورې د دې انوارات او برکات دي د دې په الف کې شفاره او د دې په یا کې شفاره د دې په الف کې ہدایت تے او د دې په یا کې ہدایت تے دې تمامو 28 29 حروفو کې ټولو کې ہدایت تے ټولو کې شفاره او افسوس دارے چې قرآن طاقوں میں سجایا گیا ہے غلافیں چڑھائی گئی ہے قرآن پرانا ہو گیا قرآن طاقوں میں سچ کے چوم چوم کے قرآن کو تو پرانا کر دیا لیکن زبان قرآن سے آشنا نہیں پخکلولم خدا قرآن دا سے زوړ کړ چې پرې شونډو لګولم خو د هغې پاڼې زړې کړې خو مجال دی چې په دې شونډې وښودي چې قرآن څه وایي مجال دی چې زړه له دې لپاره خالي شي چې قرآن څه وایي چې هغه مې سینې ته کوز شي قرآن فرقان الحمید کلام الله دا الله کلام خو قدر یې چا سره قدر یې صحابو سره قدر اولیاء الله سره حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ چې دا د ابو جہل زویو او په آخره کې فتح مکی نه پس دی بیا مسلمان شوی دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بغض او دشمنی کې او د مسلمان په دشمنی کې ثانی او مثالی او چې کله د ایمان دولت نصیب شو نو بیا دغه اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کلام اللہ رالی فصیح اللسان عرب د قرآن پر رموزو پوئے د قرآن پر آیاتونو پوئے د قرآن پر تفسیر باندې پوئے د قرآن پر مقاصد باندې پوئے نزکه خو قرآن راخلی او د سر د پاسه کیک دی او په مدینه کې او په مکه کې ګرځي وی هاذا کلام ربی او د سترګو نه اوښکې روانې دي زما او ستاسو څونه د سترګو نه اوښکې وبې دی چې قرآن هم راواغسته اے د روجی مسلمانانو اے پر روجه کې د قرآن پاک ختم کولو والا مسلمانانو د روجی مسلمانې باندې به الله تاسو پرېږدي د روجی په مسلمانې باندې به الله زموږ نجات کوي د روجی په مسلمانې به الله موږ لا ته جنتونه راکوي
چې کلام الله 11 میاشتې به بیا په تاخونو کې زوړې او دوړې به پې پرتي او چې ډېر ورسره مینه کوونکي دي نو غلاب به وله ښکلې ښکلې وینځي او غلاب به پې چړاوئ دام د برکت نه خالي نه را دام د برکت نه خالي نه را چې په قرآن باندې غلاب چړو کې خوشبو پې ولګې خو د هغې نه زیات برکت د قرآن په تعلیم کې دی د قرآن په تلاوت کې دی د قرآن په تدریس کې دی او د قرآن په تفسیر کې دی کنی د دې نه زیاته دا خالی نه را د برکت نه ګورې کلام الله د برکت نه خالی نه که چا د الفاظو په اعتبار سره دې تلاوت وکړو علماء کرام ناست دي احادیثو مبارکو کې راځي چې چا د قرآن لکه دا الحمد سوره فاتحه اساس القرآن دا د قرآن ابتدا د اساس القرآن د الحمد نه کیږي د وحی په اعتبار سره ګورې وحی ړومبني آیاتونه مولوی صاحب درته ووی اقرأ بسم ربک الذی خلق هم د دغې نه شروع شوي دي خو د سپارې او د تلاوت په اعتبار سره ړومبنۍ سوره فاتحه اساس القرآن دا سوره فاتحه چې څوک په مانځه کې په ولاړه باندې دا لولي الحمدلله موږ ټول مونږګزار یو او ټولې په روژه کې م لولو او ټولې په کوجه کې م لولو په 5 مونځونو کې یو حرف الف په ولاړه باندې په مانځه کې لولي الف الحمد 5 ټکي دي 5 حرف دي الف لام ح میم دال 5 حرف دي په ولاړه دی ولستو صرف د الحمد د یو حرف ترته د الف ترته سل نیکې ملاویږي سل نیکې ملاویږي الحمد لله اته حرف شو اته سوه نیکې راته صرف په الحمد لله باندې ملاویږي دا د قرآن پاک برکات دي د الفاظو په اعتبار سره تلاوت کې کم مقام د الله درکوي نو چې ژوند د قرآن موافق شي ژوند د قرآن مطابق شي معاملات د قرآن مطابق شي اخلاقیات د قرآن مطابق شي لین دین د قرآن مطابق شي یو بل سره سلوک د قرآن د تعلیماتو موافق شي حاجی نو بیا به ستا په دې ژوند کې به څونه برکات الله راولي څونه انوارات به وي حاجی او د الله نور د الله کلام د الله نور دی